ګرانو کتونکو زمونږه چې دا کوم پروګرام دی د شریعت په رڼا کې سوال او داغه جواب کې مونږ نه یو دوست یو ملګری سوال کړی دی او دام جمعې په ورځ باندې اکثر خلک دا منظر ویني ګوري. سوال یې دا کړی دی چې جمعې په ورځ باندې بعضې کسان داسي چې د وروستو صفونو نه د خلکو په اوږو باندې راوړي او مخکې صف ته زور کا، یا بعضې وخت کې داسي چې یو سړی په اول صف کې ناستي او د اول صف کې ناستې نه انسان تږی شي، څه عذر هغه ته پیښ شي، واړه بول هغه له ورشي، دی لاړ شي، اخو عذر دی لاړ شي اوزي مسجد نه یا صفونو کې اوزي او دس وکړه نو بیرته واپس هماغه خپل ځای له راتلی شي که نشي راتلی، یا په هغه اول صف کې یا په هغه دویم صف کې، نو بیرته واپس دی راشي او د خلکو په اوږو باندې اوړي. او اکثر دغه منظر د جمعې په مانځه کې زیم وینم، نور علما یم ویني، تاسو به وینئ چې یو انسان لیټ راشي او بیا لیټ نفس دی په خلکو په اوږو باندې راوړي او مخکې صفونو ته راشي. نو آیا دا جایز دی که نه دی جایز؟ د دغې مسلې مختصر جواب دا دی، زه به ورته یو حدیث ووایم. امام ترمذي دغه حدیث په ترمذي کې روایت کړی دی او حدیث مبارک داسې دی، نبی علیه صلوات وسلام فرمایي چې کوم یو انسان د جمعې په ورځ باندې د شا طرف نه را روان شي یا مخ کی طرف نه، مثال کے طور په انسان اوزی او دسو کا بیا شا طرف نه را روان شي، غرض د خلکو په اوګو باندې را اوړي او خلکو په اوګو راوړېدو کې خلکو ته ایذای، خلکو ته تکلیفي او خامخه تکلیف انسان په یو غصې انداز کې ورته بر وګوري چې کله په اوګه باندې راوړي. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم یو انسان د جمعې په ورځ باندې، حدیث ته د ترمذي، د خلکو په اوګو باندې واوخته او خلکو لی ایذا ورکړه، خلکو له یا تکلیف ورکړه، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي حدیث ته چې دغه انسان جهنم په طرف باندې ځان ته یو پل جوړ ک، جهنم په طرف باندې ځان ته پل برابر ک، یو لیار ځان ته برابر کړه چې پاغه لیارو په پل باندې بده جهنم ته نعوذ بالله اوړي. او بل حدیث مبارک کې داسې راځي چې جمعې په ورځ باندې پخپله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک یو صحابي لیدلی دی چې شا طرف نه مخکې په اوږو باندې راوړي، خلکو له ایذا او تکلیف یې ورکاوه. پیغمبر علیه السلام منبر شریف نه هغه ته حکم کړی دی چې په خپل ځای باندې کښېنه، مخکې مه راځه، چې چا دومره اول صف خوښي نو په کار ده چې په وخت باندې راشي، په وخت باندې راشي، اول صف کې کښېني، بېشک ثواب یې دی د اول صف، خو داسې نه مکه چې لیټ راشي او بیا خلکو په اوږو باندې راوړي. یا یو انسان مخکې ناست وي او هغه ته د بولو یا د بل شي تکلیف عذر پیښ شي، په کار ده چې هر څه ځان سره واخلي واپس لاړ شي، هغه هم بیا واپس مه راځي. نو څه طریقه به که دویم صف نه د هغه ځای ته کسر مخکې شي، دریم نه دویم ته، څلورم نه دریم ته، پنځم نه څلورم ته، داسې یو کس ته مخکې کېږي او هغه ځای د ډکه، په کار ده چې دا انسان هم واپس بیا را نشي، ځکه دا انسان هم د خلکو په اوږو باندې راوړي، هغه په هغه ځای کې رومال واچي او دس له لاړ شي او بیا راشي. نو په کار ده چې کوم ځای کې او دس وکړه، په کوم ځای کې ځای ورته میلاو شي چې بس په همغه ځای کې دا انسان کینی، نو خلکو له د ایذا مور کوي، خلکو له تکلیف مور کوي. دین پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک په حدیث کې منع فرمایلی ده. نو بالکل جایز نه دی چې جمعې په ورځ باندې یو انسان د چا په اوږو باندې واوړي او اول صف لا د راتګ کوشش وکړه. که دومره اول صف مثال کې طور په ثواب والا ګړي، نو په کار ده چې په وخت باندې په 12 ساڑھے 12 بجې د اذان نه مخکې مسجد لراشي، مسجد کې کینی، تلاوت ذکر او اذکارو کا ثواب به هم وشي، اول صف فضیلت به ورته ملاو شي او د خلکو په اوږو باندې راوختو هغه ایذا او تکلیف او د هغې عذاب او د هغه نه به هم د انسان بچ شي. نو لہذا داسې عمل نه پکار ده چې انسان اجتناب وکړه.